و چې کله سړی مړ سي او دا د په وړو باندې کومې فرشتې مقررې دي، کومې فرشتې مقررې دي، کرامن کاتبین چې کوم دي، شي لاس والا، شي وژې والا او کیڼې وژې والا، چې کله دی وفات سي نو دا فرشتې څه سي، دا فرشتې په کومه لاړې سي؟ نو فرمایي چې کله دا سړی وفات سي فرشتې رب ته عرض کوي چې یا رب ذوالجلال موږ خو چې کومه ډیوټي وه هغه پوره سلله، ځکه چې د نامه اعمالو د رجسټر هغه بند سللی، اوس موږ مقام کم ده. رب کائنات ورته ارشاد فرمایي اے فرشتو لاړې سو واپس او دغ سړي په قبر باندې ودرېږو، دغ سړي په قبر باندې ودرېږه، ته خپل شان ته وګوره، ای بچای به کله درځي قبر ته او کله به نه درځي، پلار به دې کله لیا او کله به دې نه لیا، دنیا مصروفه ده او مخ ته نوره مصروفه روانه ده، نوره مصروفه روانه ده. حضور سرور کائنات امتیانو فیقومان علی قبره، هغه فرشتې راشي او په دغه قبر باندې قائم سي ودرېږي په دغه قبر باندې، او څه کوي؟ یسبحان و یهللان و یکبران، فرمایي تسبیح وایي سبحان الله، یهللان لا اله الا الله، و یکبران تکبیر الله اکبر الله اکبر، دا وایي، دا درې وظیفې کوي. اچھا فرشتې خو معصوم مخلوق ده، هغوی خو رب کائنات چې کومه ډیوټي ورکړې وه خو ختم سلله، یو خو پوره کړله، خو بیا ډیوټي اوس چا پاره ده؟ بیا ډیوټي د ګناهګار پاره ده. اے تسبیح دوی وایي، تکبیر دوی وایي او لا الہ الا اللہ دو وایي. رب کائنات فرمائی، رب کائنات حبیب امتیانو، رب کائنات مہربانی انداز گورو وَيُكْتَبُ ثَوَابُهُ لِلْمَيِّتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمائی قیامت چه چو پوری راغلے دا فرشتے با دا تسبیح وائی اور ثواب با دا مڑی ترسیجی لگیا، دروازہ نے بند کیجی. نو دا پا دغ امت باندې دی رب مہربانی دا، نو دا دعا تا تا با معمولی شکاری، دا خیرات و صدقہ با تا تا معمولی شکاری، لیکن دے ثواب پتا اغا نوکا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، ہوا وقت چکلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی وی یا حضور یو زنانه را لاله او دو ماشومانې وې ورسره، ما خو ته نور څه شی نه و، کجور وه، عامې ورکړله، دې خولې ته یوړله، په منځ یې نیمه کړه، نیمه یوې ته ورکړه، نیمه یې بلې ته ورکړله، هغې ته ورکړله. نو حضور سرور کائنات د مور او د جنت ګارنټي اعلان وکړلی چې یو څوک د ماشومانو یعنی بچیانو تربیت وکړي، هغه قیامت پر وجه باندې ما ته داسې نږدې په دې انداز سره خدا چیز باندې دا په سوچ باندې دا چې ته کور ماحول داسې جوړ کې. بس آخری حدیث عرض کو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم هغه وقت ارشاد فرمائی، دا عمدۃ القاری راخستا ہے دا حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انه سأل رسول اللہ، وی موږ رسول الله نه سوال وکړه، پوښتنه مو وکړله، چونکې نن موږ عقل غلامان جوړ سوي یو، موږ شاید په عقل تلو چې عقل یې مني که نه مني، او یاد اوساتو موږ دین اسلام د حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم سره تعلق چې چا په عقل تللی ده بیا لارې نه خطا سوی ده، بلار نه خطا سوی ده. حضور سرور کائنات عزتونه د اسلام مراتب اپ عقل باندې نه تلل کیږي، ورنہ قرآن داسې په واقعاتو ډک ده چې چا رب ذوالجلال حکم ته غاړه ایښې ده او خپل عقل قربان کړی ده، خپل هوښیاري او سوچ قربان کړی ده، بلکې دنیا او دنیادارو خلقو تجربه قربان کړی ده. رب کائنات هغوی ته عزت ورکړی ده، هغوی ته شان ورکړی ده.